بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن موږ سره د ډیری کاکا خیل منګری کمیسر د علاقې یو داسې مشران دي، دوه پلار او زوی، چې یقینا تاسو په لاول کتو کې تاسو به هم دغه شی چې بی د کې پلار کم دی او زوی کم دی. موږ د دې تعارف تاسو سره کوو او د دې نه خپل د عمر د تجرباتو د دوی چې څه کتلي لیدلي دي د هغې باره کې به ترنه تپوس کوو. نو لاول منګه تاسو دا کیسه به تاسو سنوم دی؟ زما نوم محمد افسر. ها محمد افسر صاحب، تاسو دا تاسو سره چې ناسې تاسو څه دی؟ زما والد صاحب دی جی. ښه جی ښه. السلام علیکم جی. وعلیکم. تاسو سنوم دی جی؟ محمد جمران اکا. محمد جمرون اکا. تاسو څومره عمر دی جی؟ چې و دوه کم سل دی که نه درې کم سل دی. ښه، دوه کم سل درې کم سل دې پورې دی. ښه جی ښه. نو تاسو دا دومره عمر الله پاک راکړه، په دې باندې دي کې تاسو خپل په دې زندګۍ کې څه داسې لیدلي دي، څه داسې واقعه زمونږ دې کتونکو ته ووایه که نه، داسې څه تا باندې تېر شوي؟ نو د دې دا د هغه وخت مونږ یو غذا چې ښه وه ښه جی. پاکستان هندوستان کې و، دې ملک باندې ترک و، ښه جی. په دې ملک ترکو پیرنګی و، دا ملک د هغو ښه جی. د ترکو. ښه جی. بیا د هغې نه بعد زموږ مشرانو ډېرې کاکا خیل منګرای کمیسر لونیا اتیا تنه جرګه وه. ښه جی. د بانیا مولوي صاحب، ښه جی. د بانیا مولوي صاحب، د ترن خان بټکام خان دوداله، هغو ته دا اپیل وکړو موږ ته لاړ شه، علما ووایي. ښه جی. علما دا وایي چې دا ملک داسې ډېر ظلم دی په موږ باندې، ښه جی. جنګۍ بې عزته شویه، ملک یې اخیستی دی، اوږی دلبوړی ښه جی. اګرون. ښه جی. دې پسې یو پروګرام وکړه، نو ترن خان ته وایي ته به څه چل وکړې؟ هغه وایي نه. د بانیا مولوي صاحب ته وایي ته به څه کار وکړې؟ هغه وایي زه به ونه کړم. هغه ملک مګری کمیسر علم دی، هغه ډېر ښه علم دی، هغو ته به اپیل ولم. بیا بټکامي ته وایي، جهانګیر خان کا ته، د نورو ته جی. هغه بیا دې ځای نه دا قوم جمع شوه، ټول یو ځای شو، دا سواتین سره د دیشانو دغه صاحب د ملک جیسولو د دغه پاګوړی مشران ټول یو ځای شو. بیا یې دا وایي چې دا خبره دې ستانهدار قوم ته حواله کوو. ښه جی. کاکا خیل علم سید اخوندخیل دا زو ته حواله کوم. ښه جی. بیا یې جرګه وکړه، قلاګي کې ډوډۍ ورکړه نجیب خان خان جی. ماشا خیلو. هغه نه بعد چې ونه بیا یو ځای شو، او په هغه ځای کې جرګه وکړه چې له بیا زیارت په ورځ به موږ پاڅو، د میاشتې څوارلسمه بیا پاڅېده په دلبوړی اوږی باندې لکه پاڅې غزاله روان شو. جی. نو دا سواتي علم چې دیشانه ترندیه بټکامي ګیجګوډیوال دا لاړه سر نه دی پله پاتې شوه، پله نړه. ښه جی. اپل نه سرکه علم دی، موږ خاورې دا په ټوپک ولې پرېږدی چې خلاص شو، ښه جی. موږ ته به دا ملک پاتې شو. هغه ته موږ دا لاړه غذا یې وکړه. یو کپتان چې و نو هم مسلمان و، بل چې و نو هغه شیعه و. ښه جی. بیا دا ورونه دا واچول عمل دی، هغه انګرېز وتړلو، هغه خاوره چې وه هغه پاتې شوه د اګرور خان ته، عبدالخالق حاجي ته، نورولي ته، د اوږی اخوندخیل ته. ښه جی. زموږ چې لاړو کور ته، هغې نه جناه جوړ شوی. ښه جی. جناه صاحب هغې نه جوړ. تاسو هغه وخت کې څومره عمر و تاسو؟ داسې کالو. جی. 7 کالو. ښه جی. 7 کالو. د هغې نه بعد دا حالات واقعات دي ملک منې زمونږ دلته پاکستان ستاسو په د علاقې منې دا چې راغی، نو تاسو هغه وخت کې څومره عمر؟ هغه زما ډېر فکر کې خو دغه جناه صاحب چې وښوته، نو دا په دغه د اوږی معنی پورته نو چې نوم نو په اګرور که نه خاني اګرور. ښه جی. خاني اګرور نه بعد بانیا مولوي صاحب دي
مالکال تنگ که دی مالکال دی یا مولا یا به بل څوک شي مالکال نه روډ د چرن خانانو ډېر تنګ کړه هغه لا جانډه راویسته په شبه وره خاخه کړه هغې نه بعد بیا دې ملک باندې راغی د په سواتي دی زموږ په علاقو منې دغه ستاسو په علاقو منې د خانانو ما جنګونه کړي دي تسلط لپاره قبضو دپاره ستاسو په یاداشتو کې داسې څه جنګ شوی دی نه دی شوی ښه جي خانانو نه ښه جي موږ باندې تاسو منې خانانو تسلط نه دی راغلی ښه ترتره موږ ته پیلیانو چرن خان به لښکر له راشی ډوډۍ به ورکړه پالون به ودنګاو ښه جي بټکام خان چې و ده به دا دوه خانان زموږ علاقه کړي بیا زموږ علم وروسته مشران پوه شو بیا د خان علم دا ډله نه کوله یا به د چا کوله قومي چې قومي جو خراباو زموږ نیکونو ټولو بیا د دغو دي ټولو خانانو ډله کوله غاور خان حکیم خان دی قوت خان دی ښه جي د هغو ډله به کوله د دیشانو ډله به کوله ټاکوټ خان به پاڅېده هغه به یې ویش په ټوپکو ښه جي د هر خان د سواتي ډلې زموږ سندار موږ کوي ښه جي ښه لالا تاسو به لغونې لغه به تاسو نه واخلو دا ستاسو والد صاحب چې کوم دی دو سره ستاسو دا وخت څنګه تېر شو ډېر زبردست دا ډېر ښکلي مشرانو او مطلب دا دی چې ډېر ښه خلک دی که نه د غریبو خلکو ډله ده او مشران دي او دغه چې کوم دی دا کوم ځای کې چې روان وي دوه کسان روان شي نو د هغه روغې رغبت لا دو خپل تاوانونه کړي دي او هغې روغې کړي دي دوو کسانو روغې که نه ماشاءالله جي دا ستاسو دا د عمرونو دغه کوو ستاسو مشرانو کوم د چا زیات عمر تېر شوی دی او زما د دې لالا ترو او زما نیکو ښه جي زما نیکو چې هغه وي چې زما پنځه کم وشلې یا وشلې کاله عمر یو نیم سل کاله یو نیم سلو ته نږدې او څو وخت وشو چې وفات شوی دی یعنې شپږ کاله وشو نه یا اته وشو څو وشو دا 12 ته شوي ښه جي نه نه دومره ښه نه جي دي. شوي دي شوي زه 15 12 ښه جي کاله شوي ښه دي. د هغو تاسو د هغه حوالې سره خبره کوله او نو هغه ښه صحتمن و ډېر صحتمن و ډېر تکړه و او هغه خوراک مراک تېره بچو تاسو به داسې خوراک خورئ چې دا مثالي به ډېرې نه استعمالوئ کچه غوړي به دا دیسي غوړي به نه استعمالوئ دا ډالډۍ بازاري او ځان له میخې ساتئ او ستاسو بچي به تکړه او ستاسو داسې هغه مونږ ته نصیحتونه کوو د هغو د وفات تاسو دغه وکړل کوم ځای کور یې وفات شوی که هسپتال کې کور ستاسو دغه نیکه ښه جي جي ډېره مهرباني جي الله پاک دې تاسو له نور مزید زندگی راکړي د صحت نه ډکه د ایمان نو څه د چایو بل ته متادیا نشي هغه خبره پخوا ډېرې وي جي اوس نشي الحمدلله پاکستان باندې ډېر زیات خوښي و چې دا زمونږ ضلع چې کومه ده نو دا مخکې دا دغه وه غیره وه او دا یو څو کاله شوي دي چې هغې کې حکومت راغلی په هغې باندې موږ ډېر شکرګزار یو د الله پاک نه چې ډېرې خوندناک لکه موږ د پاکستان ډېره شکریا ادا کوو چې زموږ ملک یاغي و مخکې هغې کې به ډېر دغه کېدل نقصانات به کېدل اوس پکې انشاءالله نه کېږي ګورمنټ پکې ماشاءالله جي ماشاءالله دا تاسو خپل کتونکو ته دا هم ووایي چې دا دې وخت کې تبلیغي مرکز بډرام کې موږ موجود یو دا خبرې اترې کوو دي دواړه پلار او زوی دلته هفتې له راغلي د دې د علاقې هفته ده دوی پکې هفته کې دي او ماشاءالله دې ته دا موقع ده د پلار خدمت به وکړي د پلار دغه به وکړي د هغې دواګانې به واخلي نو دا مهرباني جی ګاډې راځي ګاډې ځي کس پول نه کېږي ښه جي په خونانو کانډا باندې سرخیلی مانډه بجمه کې بره مانډه ډېرې کاکاخېل ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني ګرانو کتونکو اجازت غواړم السلام علیکم